السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یولسم سپرا سورۃ یونس آیت نمبر دا شپږ وشتم آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دماغ عزت مند اوریدن کو پرون سبق کې مونږه دا خبره ویلی و چې الله رب العزت اعلان کوي، الله رب العزت خلق راغواړي جنت طرف ته چې راشي جنت ته، او الله تعالی هدایت کوي چاته چې د الله خوښ د سیده لارې او د سمې لارې. د دې باندې مونږه تفصیل سره خبره کړې و. نن سبق کې الله فرمایي چې دغه جنت چا د پاره ده. الله چې کوم جنت ته خلق راغواړي د جنت چا د پاره ده، د کوم خلقو د پاره ده جنت الله تیار کړی ده. الله قرآن کې فرمایي کنه جنت باره کې اعدت للمتقین، دا تیار کړی شوی ده پرهیزګارو خلقو د پاره. نو د دې پرهیزګارو خلقو په قرآن کې مختلفو ځایونو کې مختلف صفات بیان شوي دي. نو په دې ځکه الله فرمایي چې للذین، دا جنت دغه کور د سلامتی، دغه کور د اطمینان، د کور د خوشحالي، دا هغه خلکو د پاره دا احسنو چې خیسته کړي دا عمل خپل، خیسته کړي دا عمل خپل، یعنی ښه عمل کړي دا احسنو، نیک عمل دي، نیکیانو کون کی دي. اوس نیک عمل چشته ویل شي په دې باندې هر څوک پوهیږي چې نیک عمل چشته ویل شي او بد عمل چشته ویل شي. هر هغه یو کار چې هغه د قرآن او سنت مطابق د نیک عمل ده، هر هغه یو کار چې هغه د الله رضا ده پاره ده، چې هغه کې الله رضا ده، هر هغه یو کار چې هغه د نبی علی السلام د تعلیماتو مطابق ده، هر هغه یو کار چې هغه د اسلام مطابق ده، هر هغه یو کار چې پاغه کې اخلاص تا د الله رضا ده پاره وشي، اخلاص وي پکې، دا نیک عمل ده. بس نو الله فرمایي چې دا جنت د کوم طرف ته چې الله را غوښتنه کوي، را بلنه کوي، دا نیک عمل خلقو د پاره ده. الحسنى او دا ډېر ښکلي بدله ده، د خیستا بدل ده دغه نیک عمل چې چا وکړل دوی د پاره. الحسنى وزیادتن، او زیاد فضل ده هم دوی د پاره، یعنی یو خود نیک عمل برابر جواب ملوش، بدل ملوش، زیاد فضل ده. جنت خو په خپل یو زیاد فضل ده الله طرف نه، خود دین هم زیاد فضل ده. بیا دې باره کې مسلم شریف کی حدیث تا چې دینه مراد د الله تعالی زیارت تا، چې جنتیانو ته الله تعالی خپل ځان وخی، جنتیانو ته بلا خپل دیدار وکي. دا یو لوی خوشالي ده، دا یو لوی مقام ده. ولا يرحق وجوههم قطر، او بیا فرمایي الله تعالی چې نبوي ترواله د دوی په مخونو باندې ولا يرحق وجوههم قطر، د دوی مخونه به تور نوي. یو بل ځکه الله تعالی فرمایي کنه جهنميانو په باره کې چې د دوی مخونه به خړ پړ وي، د دوی مخونه به تک تور وي. جنتیانو باره کې الله فرمایي چې د دوی مخونه دا به تک سپین وي، دا به خړ نه وي، دا به تور نه وي، دا به شرمنده نه وي، دا به ذلیله نه وي. ولا ذلة، او نه به ذلیله وي، یعنی ذلالت او شرمندگی دا هم چې یو معمولی سزا نه ده چې شاته ملاو شي. دغه جنتیان د دوی مخونه به ښکلي وي، تک سپین به وي، چمک به کوي، او دوی باندې به شرمندگی هم نه وي، دا به ذلیله هم نه وي. نو الله فرمایي اولئک اصحاب الجنت، دا خلق به جنت ته شي.
دا د جنتیانو صفتونه دي. دا جنتیان خلق دي. هم فیها خالدون، همیشه به دوی په جنت کې وي. یعنی بیا په جنت کې کوم ژوند د ختمیږي هم نه. د دنیا ژوند په شان د ژوند نه ده چې ماشوم یې بیا ځوان شي یا بوډا شي او بیا مړ شي، یا کله بیمار یې، کله روغ یې، کله غریب یې، کله مالدار یې، کله ستړی، کله دماغیر یې، کله وږی، کله تږی. په دنیا کې خو مختلف حالات راځي. جنت کې ټوله خوشحالي او خوشحالي ده. نه جنت کې مرګ شته، نه جنت کې بوډاوالی شته، نه جنت کې بیماری شته، نه په جنت کې تکلیف شته، نه په جنت کې جنگ جګړه شته، نه په جنت کې بدامنی شته، او نه په جنت کې غمونه شته دي، او نه په جنت کې داسې کار شته چې هغه سه انسان ته تکلیف ورسېږي. ټول خوشحالیانې او همیشه د پاره د ژوند، مرګونه هم پکې نشته دي. اوس ترجمه ته متوجه شو. للذین، د پاره د هغو خلکو، احسنو چې نیک عمل دي، الحسنى، هغه د پاره ښکلي بدله ده، وزیادتن، او زیاد فضل د هغه د پاره، ولا يرحقوا، او نبوي وجوههم دغه په مخونو باندې قطرن ترواله، ولا ذلتن، او نب شرمندگی وی. اولئک اصحاب الجنه، دا کسان چې دي دا ملګری د جنت دي. هم فیها خالدون، دوی به همیشه په جنت کې وي. الله تعالی دې په دې سبق باندې متپویا او الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.